أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر علينا ولا تعسر علينا وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين دا اللہ رب العالمین فضل و کرم دے چې بیا مونږ او تاسو ته الله رب العالمین د درس قرآن موقع راکړه په منځ کې یو کال تیر شو والله رب العالمین دی وخت پورې مو تاسو را ورسولو قرآن کریم دا یو بہترین کتاب دے او بیا د قرآن علم دا ډېر لوی فضیلت لري د عام علم فضیلت دا هم ذکر دے او خاص کر بیا د قرآن د علم فضیلت چې قرآن څومره بهترین کتاب دی او د دې علم څومره ضرور دی الله رب العالمین فرمائی سورۃ ہود 12 سپارہ 25 نمبر آیات کے اللہ ذکر کوي پاغذے کے ذکر کړي دي چې جاهل او عالم دواړه برابر نه دي آغذے کے فرمائی مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون اللہ رب العالمین فرمائی مثال د دو ډلو چې غا کافر دی او غا مومنان مسلمانان موحدین دی کل اعما والاسم دا پشان تا د ړوند دی او د کون دی والبصیر والسمیع دا پشان تا د سترګور دی او دا اوریدونکي دی الله فرمائی هل یستویان مثلا اے دا دواړه برابر دی
اوریدن کے او نا اوریدن کے برابر دی نا، لیدن کے او نه لیدن کے برابر دی نا، دا دواړه برابر نه دي. یو سړی ړوند دی او بل سړی سترګور دی، دا دواړه سره نه دي برابر. یو سړی کوڼ دی او بل سړی اوریدونکی دی، دام نه دي برابر. الله فرمایي هل یستویان مثلا، اے دا دواړه برابر دي مثال په طور باندې؟ نا نه دي برابر. افلا تذکرون، اے تاسو نصیحت ولې نه قبلوئ؟ تاسو دې ته وګورئ چې یو ړوند دی یو سترګوار دی، دا دواړه برابر نه دي. ځکه چې ړوند لیدل نشي کوی، سترګور لیدل کوی شي، کوڼ اورېدل نشي کوی، او چې نوي کوڼ نو هغه اورېدل کوی شي. دا دواړه نه دي برابر. نو د عالم مثال د سترګور دی او د اورېدونکي دی، او د جاهل مثال د ړوند دی او همدارنګې د کوڼ دی. دا مثال چې ذکر کوي وضاحت پر ذکر کوي چې مو تاسو ور باندې پوه شو، په څرګند دی په دې مثال پوه شو. بیا بل ځای کې الله فرمایي قل هل یستوی الذین، سورت زمر 9 نمبر آیت وګوره، 23 سپارہ سورت زمر. هغه ځای کې الله فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ہوئے پیغمبران دی خلقو تا دا بیان وکا، مسئلہ ورطا واضحا کا. هل یستوی الذین یعلمون، اے برابر دی هغه کسان چې غا پوی دی، والذین لا یعلمون چې غا نا پوی دی. دا دواړه برابر دی؟ ندی برابر. پوی و نا پوی ندی برابر. یو عالم دی یو جاہل دی، دا دواړه سره ندی برابر. همدارنګه فرمای بل ځای کې فرمای وما یستوی الاعمی والبصیر، نه دی برابر ړوند او سترګوار. ولا الظلمات ولا النور، نه دی برابر تیارې او رڼاګانې. نو ګوره ړوند چې دی دا ناپوی دی، کمعقل دی، جاهل دی. سترګوار چې دی دا عالم دی. نو دواړه نه دی برابر. همدارنګې تیارې او رڼا نه دی برابر. تیاره دی، په هغه کې څه نشي لیدی، او روشنی چې دی نور په هغه کې لیدل کوی شي. نو علم چې دی دا روشنی دی، دا رڼا دی، او جهل چې دی ناپوهي چې دی دا تیاری دی. دا مثالونه الله رب العالمین ما او تا پوهې دپاره قرآن کې ذکر کی چې ما او تا پوه شو. چې یو سړی د قرآن علم لري او یو سړی د قرآن علم نه لري، نو دا دواړه سره برابر دي؟ نه دي برابر. نو کله چې نه دي برابر، نو بیا پکار دی چې دا کوم ناپوه خلک وي، نو هغه د پوهو خلکو خبره ومني. د پوه خلکو خبره ومني چې کوم نوی برابر په علم کې سره، نو هغه د پوه سړي خبره ومني که. نو عوامو ته پکار دی چې د علماو خبره مانی. ځکه چې الله رب العالمین فرمای، الله جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنو، سورۃ النساء وګورا یو کام شپیتم نمبر آیات. آغازے کہ اللہ رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
तमाम मुमिनानो ता अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब कवी ए ईमान वालो तासो तबेदरियो के द अल्लाह तबेदरियो के द रसूल व उलिल अम्र मिनकुम आ तबेदरियो के द साहिबान द अमर द इल्म दस्ता सुनाम। नो उलुल अमर ना मुराद सदी उलमा दी खा उलमा मुराद दी। बाज फरमाई चे दिना हकीमान मुराद दी खो याद सता आगा हकीमान चे कल फैसला कवी कजी से फैसला कवी नो गाबद आलिम न तपुस कवी चे आलिम साहब मुफ्ती साहब दा फैसला चरंगे हुक्म नो ताबेदारी द हुकामाओ द बदशैनो द कजियानो आगा फैसला मौकूफ ते प फैसले द उलमाओ जगह चे कजी साहब जान न फैसला नशी कवे वजीर साहब जान न फैसला नशी कवे दिद वजना उलमा फरमाई चे मुराद उलुल अमर ना उलमा दी उलमा मुराद दी। असल के रुजी उलमाओ तकीगी हाकिम चे फैसला कवी नुगाब मुफ्ती साहबना फतवा आखरी गनाबाद ब बिया हाकिम फैसला कवी आगनाबाद ब कजी से फैसला कवी। अल्लाह अकबर नुद्दीद वजना तासु दखपलो उलमा तबेदरियो के चिकुम उलमा तासु द अल्लाह दिन खई तासु ता कुरान बैनवी तासु ता सुन्नत पैगंबर बैनवी तासु दा गो तबेदरियो के दग खबर उमने नो आवामो द पर पकार दी चिगा द उलमा व खबर मनी जगह चे आलिम द जान तरफ ना खबर न कवी आलिम बया कुरान बैनवी या बा हदीस बैनवी द दीन खबर व कवी जान ना खुसो खबर नशी कवे और कबिया आलिमी जान ने खबर हो का कुरान सुन्नत ना खिलाफ खबर हो का नो दागा खबर मानल बिया जरूरी नहीं चे खबर ब तमाने बल्कि खबर बरत कवे था खा तब और तवी चे मुफ्ती साहब दा खबर द कुरान ना खिलाफ थे दादा हदीस ना खिलाफ थे दिद वजना दा खबर जन शमन लेखा नो चे हका खबर दर तकवी कुरान हदीस बैनवी वो तन्नवे पोए ता तद कुरान इल्म निश्ता ता तद दीनो दा हदीस इल्म निश्ता दे नो ता ता चालेम खबर हो कि नो खबर यू मना खा दा अमर दे अमर अल्लाह तरफ ना दा अल्लाह तबेदरियो के द रसूल तबेदरियो के ओ द उलमाओ तबेदरियो के द मुज्तहिदीनो तबेदरियो के। अल्लाह अकबर आगोरा दयात सता चे उलमाओ ता अल्लाह डेर लोए दरजा वर कड़ी दे खा यो खो उलमाओ ता अल्लाह द मुजाहिद दरजा वर कड़ी दे द आम मुमिनानो दरजा प उलमाओ के मौजूद दे द मुवाहिदीनो दरजा प उलमाओ के मौजूद दे आद उलमाओ ख्वास खपला दरजा दे नो मुख्तलिफ दरजी दी लका मुजाहिद दरजा ला जिक्र कड़ी दे चे मुजाहिद ताला डेर लोय दरजा वर कड़ी दे खा ता सुदीद पराव गुरे सूरत निसा सूरत निसा वो गोरा 95 नंबर आयात 95 नंबर आयात आगजे के द मुजाहिद दरजा अल्लाह जिक्र कड़ी दे फज़ल अल्लाहुल मुजाहिदीना बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और करे मुजाहिदीनों ता चे गामलुना खर्च कवी अखपल नफ्सुना खर्च कवी नफ्सुना वजनी जख्मी कवी अलल काइदीन पन आस्तो खल्को बने चेगा जिहाद तनजी दरजा तनियो मर्तबा नो अगा खलक चे बगैर द उज़र ना जिहाद ना पाती हुई पहले खबरें बंदे नो आगा बने खोई डेरे दरजी दिए खा
خو چې عذر په بنا باندې یو سړی جهاد نه پاتې وي نو هغه باندې هم یوه درجه د مجاهد اوچته دی ښه اگر چې هغه معذور دی ان نشي نیولی خو بیا هم د مجاهد درجه په هغه اوچته دی ښه پوهېږې خبرې ونه او د عامو مؤمنانو درجه هم قرآن کې الله ذکر کړی دی ښه چې ګوره مؤمن چې دی غتم الله مرتبه ورکړی دی دا نه چې مومن ته څه مرتبه درجه نشته دی الله رب العالمین داغو مجاهدینو د بدر چې اهل بدرو هغو په باره کې الله رب العالمین فرمای سورة الانفال وګوره څلورم نمبر آیات سورة الانفال هغه ځای کې الله فرمای اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم دا مومنان دی پرشتیا دیو د پرا مرتبی دی درجی دی دا الله په نیز باندې دیو د پرا بخشش ته گناہونو دے او رزق ته عزت ته په جنت کې ګوره د عام مومن درجام شته دی دا نه چې عام مومن درجه نشته دی خپل مرتبی دی خپل درجی دی خو په دې ټولو مرتبو درجو کې د علماو درجه اوچته دی عام موحد چې مشرک نه وي هغه د پر الله درجه ذکر کړي دی تاسو وګورئ سورة المجادله تاسو وګورئ سورة طه وګوره 15 او یم نمبر آیات درجات موحد آغازے کہ اللہ رب العالمین فرمائی وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ آغا سوک چرت للو کی اللہ تام چې د مومن وي موحد وي نیک عملي کړی په طریقې د پیغمبر باندې نو دیو د پر درجې دی اوچته مرتبه دی اوچته نو عام موحد چې دی هغه د پرم الله درجه ورکړی دی عام موحد درجه هم شته دی او بیا درجه د علماو قرآن کې الله ذکر کړی دی هغه کې تاسو وګورئ سورة مجادله 11 نمبر آیات سورة المجادله درجه د علماو صرف دا لیکا اور سره چې درجات العلماء او بیا اور سره د سورت نوم لیکا آیات په بیا خپل راړې بیا به ګورئ دو درجه د علماو سورة مجادله کې الله ذکر کړی دی تاسو وګورئ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا کله چې ویلی شي تاسو ته چې خواره شئ نو بیا خوارېږئ بیا پریشانېږئ بیا کینئ ما يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اوچتوي الله تعالی هغه کسان چې مومنان دي د ستاسو نه او هغه کسان چې ورکړی شوی د علم درجاتن په مرتبو کې په درجو او په مرتبو کې الله اکبر نو علماو تعالی درجه ورکړي دي خو بیا ګوره درجه د مجاهد درجه د عام مومنانو او درجه د موحد مرتبه درجه د علماو دا ټول علماء فرمای و مدار الکل علی العلم ادي د ټول مدار په علم باندې دی کا مجاهد دی چې جهاد کوي علمي نوي نو ګره غاب غلطي کوي خبیا ا کوم واحد وی خو علمي نوي الله یو معنی خو علمي نشته دی نو غد پر علم ضرورت ته عام مومنان چې دی غد پر علم ضرورت ته دو دا څلور وړه ډلو مرتبه چې د موقوف ته په علم باندې دار مدار د ټولو په علم باندې دی نو علم ډېره لوی درجه دی عالم ته ډېره لوی مرتبه الله ورکړې دی الله اکبر
اګوره د یاد ستا شرافت علم او شرافت پوی دا څه شي د وجې نه دی دا د وجې نه دی چې ان الخشیة یحصل بالعلم دار د الله تعالی چې دی دا حاصلیږي په علم سره. اګوره چې کله تعالی نه ویریږي ته پوی وی چې الله عذابونه دي د الله نیول دي نو ته به خامخا بیا څه کې بیا به ته الله نه ډارېږې ښه. نو ډارېدل چې وي د الله نه دا په علم سره وي ښه. دا چې علم در سره وي والې به ډارېږې ښه. لکه سورة الفاتر تاسو وګورئ 28 نمبر آیات سورة الفاتر هغه دی کې الله رب العالمین ذکر کوي ښه چې ګوره ویره چې دی دا هغه خلک تعالی نه کوي چې هغه پوی وي هغه سره علم وي ښه. هغه دی کې فرمایي خشیت چې دی دا راځي په علم سره چې الله نه ته ډارېږې نو دا به علم در سره وي. الله جل جلاله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا ډارېږي د الله نه بندګانو د دینا چې علما دي. اګوره الله بندګان خو ډېر دي خو چې کوم عالم وي کوم پوی وي الله نه هغه ډېر ډارېږي ښه ډېر ویریږي پوهېږې خبرې ونه. الله اکبر الله نه هغه ډېر ډارېږي ښه. دویم دا چې ګوره چې سوچ وکې کله چې یو انسان ژاړي یا ویره کوي یا غا سجده الله ته کوي نو غا د علم د واجې نه کوي چې یاره جي د الله د ویرې نه ژړا کول او همدارنګې سجدې کول دا ډېر یو لوی درجه او مرتبه لري. نو د واجې نه دا صفت ته علماو دی ښه چې هغه د الله نه ویره کوي الله ته ژاړي او الله رب العالمین ته سجدې لګوي. دې دپاره تاسو وګورئ سورت بني اسرائیل 1 نمبر آیات 15 سپاره ته وګوره په هغه ځای کې دا درې وړه صفتونه ذکر کړي دي ښه. دا د چا صفتونه دي دا د علماو صفتونه دي. سورت بني اسرائیل کې الله دا جملې ذکر کوي وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا پرېوځي په زنیو باندې یعنې په ټنډو باندې. دا زن یې ځکه ذکر کې اسکان چې دا چونکې ځمکې ته قریب وي نږدې وي په سجدې کې ځکه یې اسکان ذکر کو. دیو غورځېږي په زنیو باندې یبقون بیا ژړېږي د الله د ویرې نه ویزیدهم خشوعا د دیو عجزي بیا زیاتېږي. نو ګوره په دې آیات کې الله تعالی درې صفات ذکر کړي دي. یو صفت عالم څه دی یخرونا دویم یبکونا دریم خشوع. دا تعلق علم سره لري. نو ګوره علم ته ضرورت ځکه دی ښه پوهېږې خبرې ون. او دریم دا چې ګوره د علما چې دی د الله تعالی په خپل وحدانیت او په خپل توحید باندې ګواهان مقرر کړي دي. پوه خلق چې دی دا به د الله توحید باندې ګواهي کوي چې الله یو دی شریک نه لري ښه. دې دپاره تاسو وګورئ سورت آل عمران 18 نمبر آیات تاسو وګورئ په هغه ځای کې دا ذکر دی چې ګوره دا د الله په توحید باندې ګواهان دي. نو ګوره چې یو عالم وي او هغه د الله توحید نه مني الله سره شرک پیدا کوي نو دا عالم نه دی. یو انسان دی چې هغه الله سره شرک پیداوي نو دا عالم نه دی. اگر چې په ظاهر کې عالم وي خو چې شرک کوي دا عالم نه دی ښه. عالم به هغه وي چې د الله توحید باندې به مضبوط وي د الله وحدانیت باندې به قائم و دائم وي مستقیم برابر به وي. دا د عالم صفات ته ښه. تاسو وګورئ سورت آل عمران 18 نمبر آیات وګوره چې د الله په وحدانیت باندې ګوي څوک کوي چې الله یو دی دا علما کوي ها
بیا عوامو ته بیانوي، عوامو عقیدې بیا برابریږي. شاهد الله انه لا اله الا هو، شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. شاهد الله، الله گواہی کړي دے، گواه دے الله، انه لا اله الا هو، چې بل الہ نشته ما سوا د الله نه، والملائکۃ، ملائکم گواہی کوي، واولو العلم، صاحبان د علم علما، قائما بالقسط، دا اهتمام کون کی دی بالقسط، په انصاف باندې، دا اهتمام کون کی دی په انصاف. انصاف څه دی؟ چې غا توحید الله دی، لا اله الا هو، خبره دا دی چې بل الہ بل معبود نشتا ما سوا د الله نه، العزیز الحکیم، چې پوی دی، حکمت والا دی، پوی دی، غالب دی په خپل بادشاہي باندې. اګوره طالب د یاد ستا چې عزیز قرآن کې ذکر شي نو هغه کې شراوی کرسازی تا، چې کرساز صرف یو الله دی. حکیم چې ذکر شي پاغه کې شراوی غیب دان ای تا، چې غیب دان صرف یکیو الله دی، یکیو الله دی. اګوره څلورمه خبره دا دی چې الله تعالی دا علما چې دی دا تابع ګرځولي دي د پر د حکم خپل، دا الله رب العالمین د حکم تابع دي. الله حکم نه مخکواله نه کوي، دا د عالم صفات ته. عادی د پر تاسو ګوره دا سورۃ ال عمران 9 نمبر آیات، هغه دې کې الله فرمایي دا د ما د امر تابعدار دي. مخکې مسله ذکر کړي دي، متشابهات محکمات ذکر کړي دي. متشابهات اخته لی شي چې هغه په مطلب باندې حقیقی مطلب باندې څوک نه پوهیږي، محکمات اخته لی شي چې هغه باندې پوهیږي، واضح دلالت وي، او متشابهات غیر واضح دلالت. نو بیا ګوره د متشابهات په باره کې علما څه کوي؟ وما یعلم تاویله الا الله، نه پوهیږي په حقیقت د دې باندې مگر یو الله. د دې متشابهات په حقیقت صرف یو الله پوهیږي. والراسخون فی العلم، آغا مضبوط خلق په علم کې، یقولون آمنا به، وای دیو چې مو ایمان راوړی دی، به په دې باندې دا الله چې کوم امر کړی دی متشابهات دی، دا مو معلوم چې دا الله طرف نه دی. نو ګوره عالم به د الله تعالی د امر تابع وي، عالم به د الله تعالی د امر تابع وي. پوهېږې خبرې ونده؟ نو دا خو د علم فضیلت و د علماو فضیلت و د عام علماو، او بیا د قرآن علما چې دي خو نور فضیلتن ډېر زیات یا به ورسته بیانېږي. سنت کې احادیثو کې د علم فضیلت چې راغلی د عام علم فضیلت. نو حسن بصری رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی، او نبی علیہ السلام فرمائی من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام كان بينه وبين الانبياء درجة في الجنة. یو سړی دی چې هغه ته مرګ راغله، خو په داسې وخت کې راغله چې د علم طلب کوي، لکه تاسو مو طالبان د قرآن یو، داسې وخت کې مرګ راغله، نو دا یاد ستا او د علم طلب کوي، خو څه شي دپاره؟ دنیوي عرض دپاره نه، لیحیی به الاسلام، چې ژوندی کی په دې سره اسلام، اسلامی قوانین ژوندی کی، دین ژوندی کی، دې دپاره علم طلب کوي. نو نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ کان بینه و بین الانبیاء درجة فی الجنہ، د دې عالم او د انبیاء په منځ کې بس صرف یوه درجه وي په جنت کې، یوه درجه به انبیاء اوچت وي، نور به علماء تعالی ډېره لوی درجه ورکړي وي. پوهېږې خبرې ولې؟ الله اکبر. امام دارمی رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی.
और अमदरंगे हसन बसरी ना रिवायत थे। हसन बसरी फरमाई हाँ चे नबी अलैहिस्सलाम फरमाइली दी। हसन बसरी अगरचे ताबीई दे वो चे ताबीई डायरेक्ट दावी चे नबी अलैहिस्सलाम फरमाइली दी ता हदीस हाँ मुरसल ये ले शेखा वही खबर बन खुदा असल के मरफू हदीस थे वही खबर बन सनदी मौजूद दे। हाँ वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई रहमतुल्लाहि अला खुलफाई दा अल्लाह रहमत वी द मा प खलीफागानो बंदे द मा नायबानो बंदे ओ दे द्रेजली फरमाइलो। हाँ दा खबर है द्रेजली फरमाइला रहमतुल्लाह अला खुलफाई रहमतुल्लाह अला खुलफाई रहमतुल्लाह अला खुलफाई अल्लाह रहमत वी प खलीफागानो दमा बंदे दमा प नायबानो बंदे। नो साहबा तपोसो क वमन खुलफाओ का या रसूलल्लाह दत्ता खलीफागान सूक्ति ऐद अल्लाह रसूला दत्ता नायबान सूक्ति। नो नबी अलैहिस्सलाम और तौ फरमाइलु अल्लज़ीन युह्यीना सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादल्लाह वही दमा खलीफागान आगा कसान दी चिगा दमा सुन्नत ज्वंदी कवी और बिया दी सुन्नत तालीम वर कवी बंदीगानो दा अल्लाह ता अल्लाह बंदीगानो ता दी तालीम वर कई। हाँ अल्लाह अकबर। नो गुरचे कुम उलमा द नबी अलैहिस्सलाम सुन्नत ज्वंदी कवी अरद बिदआतो रसूमातो कवी दागा द नबी अलैहिस्सलाम असली जनशीन वो असली खलीफागान देखा दा असली वारिसान दादी चे द नबी अलैहिस्सलाम सुन्नत ज्वंदी कवी आ खल्को त सुन्नत तरगीब वर कवी तालीम वर कवी। हाँ दा रिवायत अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह जामे व बयान इल्म व फज़लिही के दा रिवायत जिक्र करे देखा 209 सफ़े के अवल जिल्द के दा जिक्र करे देखा चे गोरा असली वारिसान व नैबान द नबी अलैहिस्सलाम सूक्ति नबी अलैहिस्सलाम पखपला फरमाई चे दा आगा खलक तमा वारिसान द मा नैबान दी चे गा सुन्नत तरीके ज्वंदिए कवी आ खल्को ता दी तालीम वर कई। नो चे कुम द बिदआतो द रस्मुनो द रिवाजुनो तरवीज कवी और द तहरीक चलवी दा द पैगंबर वारिस न दे अगर चेगा मुफ्ती वी अगर चेगा आलिम वी वो जान तालीम व मुफ्ती हुई खुद नबी अलैहिस्सलाम सुन्नत नशवंदी कई द नबी अलैहिस्सलाम खिलाफ रस्म रिवाज और हमदरंगे द बिदआत तरवीज कवी नो दा द पैगंबर खलीफा न दे वो नबी अलैहिस्सलाम दियो प बारे के दुआ न दे कड़ी रहमतुल्लाह अला खुलफाए दा अगो खल्को द पर दे चेगा द नबी अलैहिस्सलाम सुन्नत ज्वंदी कवी और द नबी अलैहिस्सलाम तरीके खल्को तखई। हाँ दियो द परा नबी अलैहिस्सलाम दुआ कड़ी देखा हक परस्त उलमाओ द परे दुआ कड़ी देखा और दिके बतिल परस्त उलमा दा नरसी नदी शामिल। हाँ पैगे खबर वन अल्लाह अकबर। अमदरंगे अबू मूसा शारी रजी अल्लाह ताला अन्हो मशहूर साहबी दे आ फरमाई नबी अलैहिस्सलाम उ फरमाइलो यबासुल्लाहुल इबादा यौमल क़ियामते सुम्मा युमय्यिजुल उलमा फयक़ूलु या माशरल उलमा इन्नी लम अज़ाफ़ीकुम इल्मी व अना उरीदु अन उअज़्ज़िबकुम इज़हबू फ़क़द ग़फ़रतु लकुम। अगुर दा रिवायत अबू मूसा अशअरी जिक्र करे देखा अल मुअज्जमुल औसत के दा रिवायत मौजूद देखा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाइलु कल चे द क़ियामत हो रशी नो खलक प अल्लाह रा पुरत की अटोल मखलूक प कब्रुन रा पुरत की ब्याबो उलमा अगा हक परस्त उलमा बुजुदा की ब्याबो और तऊ फरमाए या माशरल उलमा ओ द उलमा डाले इन्नी लम अज़ा फीकुम इल्मी
यकीनन मा पतासो के इलम नो के खुदले तास तमा इलम नो दरकड़े दीद परम नो दरकड़े चिजा आजबु न दरकौं व अना उरीदु अन उआज़िबकुमा दीद परम इलम नो दरकड़े च तास तजा अजाब दरकम अजाब न दरकौं एसाबू एसहबू फ़क़त गफ़रतु लकुम ज़ई ज़ई जन्नत ज़ई तास तमा बखना उकड़ा दा बच्चा द परवी हक परस्त उलमा द परवी का चगाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत ژوندۍ कोي हक बयानवी कुरान बयानवी द पैगंबर सुन्नत बयानवी द शिरक रद कोي द बिदअत और रसूमात रद कोي द बातिल रद कोي दा चे उलमा तबल्ला फरमाई जुदैब की आओ बिया बोरता फरमाई जई जई तासु तमा बखना होका जन्नत तजई खा पैगे खबर वन दार वयात मा जमे औसत के जिक्र दे हम दरंगे अल्लामा इब्ने अब्दुल बर जामे व बयान इल्म व फजली ही किम जिक्र करे देगा बल रिवायत के अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइलु मन अदा लिल्मिन यतअल्लमुहु सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नते व फरशत लहुल मलाइकतु अजनिहतहा वसल्लत अलैहि हितानुल बहरे व मलाइकतुस समाए वलिल आलिमी अलल आबिद मिनल फज़ले का फज़लिल क़मर लैलतिल बद्रे अला साइरिल कवाकिब वल उलमा वरसतुल अन्बिया वो रवायत ते अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइलु मन गदा लिइल्मिल आगा सोक चिरवान शी साहर के इल्म द परम यतअल्लमु चे इल्म ज़दकवी अल्लाह रब्बुल आलमीन बदे द परा लार आसान की जन्नत तरफता मलाइक पोर तवसर गोड़वी आओ द दरियाब मयान बोर तद्वागाने गोड़ी मलाइक तस्मान बदवागाने गोड़ी वलिल आलिमे अलल आबिद मिनल फज़ले आलिम द पर पाबिद बंदे दा फजल दे का फजलिल कमर लैलतिल बद्रे अला साइरिल कवाकिबे लकत सरंगे दस्वर लसम स्पुग में दा गालिबा दे परना के पटोलो स्टोरियो बांधे यानी दीद पर अब दुमरा लोए दराजावी लकत सरंगे दस्वर लसम स्पुग में दराजा परोशने के पटोलो स्टोरियो बांधे दे बे फरमाएलो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएलो वल उलमा वरसतुल अन्बिया उलमा चिदी दा वरसान द अन्बिया ओदी इन्नल अन्बिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दिनारन व इन्नमा वर्रसुल इल्मा अन्बिया प मिरास के दिरहमो दनानीर दुनिया न दे प्रेखलिए बल्कि दियो प मिरास के इल्म प्रेखले दे बेयु फरमाइलो फमन अखज़ा बिही अखज़ा बिल हज़्ज़िल वाफिर आगा सोक चे ददी इल्म न च हिस्सा हासिल की नो गडेर लोए हिस्सा हासिल का बिया फरमाई व मौतुल आलिमी मुसीबतुन ला तुजबरो व सलामतुन ला तुसद्दो व नजमुन तुमिसा पैगे खबर बने और मौत आलिम चिदेदा यो लोई मुसीबत ते खा कल चे हक परस्त आलिम वफात शिनु दा लोई मुसीबत ते लोई खला पैदा शवा ला तुझ बरो दी जबीरा व पठी बिया निश्ता गोरा चे हक परस्त आलिम मर्शी ओ बिया दा चे कांडाव दे पतुरे के चे तुरे यो जेमात शी आगा बिया दोबारा न जुड़ेगी और दा यो स्तोरे वरोरा आलिम यो स्तोरे हो दा खड़ शबसलाड़ ओ बिया फरमाई व मौत कबीलतिन ऐसरो मिन मौत आलिमिन मार्ग दे वे कबीले दा ढेर आसान दे द मार्ग दा आलिम ना खा पैगे खबर वंदे आ मशहूरा मकुलान दे हदीस न दे मशहूरा मकुला दे मौतुल आलिम मौतुल आलम मार्ग दा आलिम दा मार्ग दा आलम दे खा पैगे खबर बंदे नो दीद वाजना
علماء تعالی ډېره لوی مرتبه لوی درجه ورکړې دی ښا. نو دا ګوره حدیثو کې د علم فضیلت راغلی دی ښا. کثیر ابن قیس رحمه الله فرمای كنت مع ابي درداء وإذا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ سره ناستم به مسجد دمشق. دمشق شام کې یو جماعت و هغه کې ناستم. نو دیته یو سړی راغله. ا سړی څه ورته ویلو یا ابا درداء او ابو درداء انی جئتک من مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ابو درداء زد نبی علیہ السلام شهر نراغله مدینه نراغله مخا لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث دا کولو د پر زرا غلم چې ما دا اوریدلی دی، ما ته دا خبره رسیدلی دی چې دا حدیث ته بیانوي. دا حدیث اگر چې غا حدیث هغه سړی ته یاد وو خدا یا دید پر راغله او چر دی سند کې اوچتواله راشي. بعض وخت کې یو سړی دوره حدیث کړي وي خو یو عالم سره کینی چې سند کې علو راشي اوچتواله راشي، یا دا چې پورا مکمل سند په لحاظ سره ورته نو یاد. نو دی لاړ او ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ته تقریبا یو میاش مزل خوا و شا کم زیات د مدینه نه دمشق پورې دی ښه، دومره لرې وطن دی ښه. نو دی هغه ځای ته لاړ او ورته ویلو چې ابو درداء ما ته دا خبره رسیدلې دی چې ته یو حدیث بیانوې د نبی علیه الصلاة والسلام نه. نو هغه ورته ویلي چې ګوره ما جاء بک حاجة غیره ولا جئت لتجارت ولا جئت الا فیه. نو هغه ورته ویلو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ سړي ته ویلو چې هلکه ته نور څه حاجت خو نشته دی دلته چې راغلی چې تجارت مجارت پره خو نه راغلی. وی نه جی زه هېڅ شي دپاره نه یم راغلی، صرف زه د دې حدیث حاصلولو دپاره راغلی یم. قال نعم. هغه ورته ویلي چې بلکل زه نه تجارت دپاره راغلی یم نه څه بل حاجت دپاره راغلی یم، صرف د ما دا حدیث مطلب دی چې دا حدیث تا نه زه واورم. نو هغه ورته ویلي چې حدیث درته بیانوم ښه. نو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایلو انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو، وی ما د نبی علیہ السلام نه خپل اوریدلی دي چې غدا فرمایلو من سلک طریق علمنا، هغه څوک چې په لارې د علم باندې روان شي سهل الله له طریقا من طرق الجنه، الله به ورته لارې اساني کړي د لارو د جنت نه. او بیا فرمایلو وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، وی ملائک دا خپل وزر غوړوي د پر د خوشحالي د رضیمندۍ د طالب علم، د قرآن طالب د پرا د دین طالب د پرا پرشته وزر غوړي ښه پوهېږې خبرې بنې. وان السماوات والارض، اسمانونه او ځمکې چې دی دا بخنه غواړي دی طالب د پرا. والحوت فی الماء، میان چې دی دا په دریاب کې دی طالب د پرا، طالب د علم د پرا دعاګانې غواړي. خو بیا یې وفرمایلو وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب، یقینا فضل د عالم په عابد باندې دا داسې دی لکه د څوارلسم سپوږمۍ رڼا چې دی غلیبه دی په ټولو ستوریو باندې. بیا یې وفرمایلو ان العلماء هم ورثة الانبیاء، علما چې دی دا د انبیاء ورثان دي. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، انبیاء چې دی دیو په میراث کې درهم و دنانیر نه دی پرېښودلي، پیسې او دنیا نه دی پرېښودلي، بلکې دیو په میراث کې علم پرېښودلی دی. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، هغه څوک چې واخلي د دې نه نو دی ډېره غټه حصه واخسته. دا روایت دام جامع بیان العلم و فضله کې علامه ابن عبدالبر ذکر کړی دی ښه. اګوره بل روایت کې راځي
ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف دا عبدالرحمن ابن عوف نے روایت کی، آغا دا نبی علیہ السلام نے روایت کی، فضل العالم علی العابد 70 درجتن، دا عالم فضیلت چه حق پرست عالم وی خوا ورا فضل العالم العالم کے الف لام عہدی دی خوا مراد پدی سرسه دے حق پرست عالم دے، آریو عالم نه دے، حق پرست عالم دا دی فضل دا عالم پا عابد بنے 70 درجہ او یا مرتبی دی خوا، یعنی یو اغا عابد دے چه تش عبادت کوي یو عام سڑے دے علمی نشتا دے خوا، او یو عالم دے دا قرآن دا سنت حق پرست عالم دے، نو او یا درجے دا پا عابد بنی اوچاتے خوا، او گورا یوے درجے سمر لوے مرتبہ دے، او بیا نبی علیہ السلام فرمائی ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، وی د یوے درجے د بل درجے پا مانس کے دمرا فاصلہ دے لکا زمکن آسمان، یعنی زمکن آونس آسمان پر یوا درجہ دے دینن زیادہ دے، دا اویا درجے عالمو پا عابد بنے سدے اوچاتے خوا، نو علم گورا دیر ضرور دے خوا، علم سدے دا ضرور دے خوا، دا مسند ابی اعلی موصلی رحمت اللہ علیہ خپل مسند کی دا روایت نقل کرے دے خوا، پیگے خبرے بن اللہ اکبر، آگورا دا دومر لوئے درجہ عالم تا پا عابد بنے والے ملاو دے، زگا چا عابد دا شیطان دیر زردو کا کئی پا بدعات و رسومات و رواجونو کے مبتلا کئی، او عالم چے دے دا دی بدعات و رد کئی، دی دو وجن علماء فرمائی وَذَالِكَ ان الشیطان لَيَخْتَرِعُ الْبِدْعَةَ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَالِمُ يُعَلِّمُهَا، پیگے خبر یعلمها، عالم چے دے دا بدعات پیشنی ومرادها، او مراد دی عبادتم پیجنی چا انجامی سدے جہنم دے دی بدعات، او دے لگیا کی گی ویسحاقوها، او دا مخوکی دا بدعات دا رواج رنگوی دا عالم، نو دی دو وجنا عالم دمرلوی مرتبہ و درجہ دے پچا بنے پا عابد بندے، ہاں پیگے خبرے بندے، زگا چے عابد آ غریب پدی کے دی بنے نپوئی گی، عابد چے دے لا یدبر فیہا ویقبلها من غیر تدبر و تفکر، علماء فرمائی چے کل شیطان یو خبر خیستا کی نو عابدی دیر پا خوشدی سرا قبول کی چرد دی کہ خوش جیز زیاد ثواب دے، دا خوی ثواب علا شہرے نو شیطانی دکا کی خواہ، وہ عالم چیوی آغا بدعات رد کوی، رسم رواج رد کوی، آغا باطل رد کوی، ٹکڑے ٹکڑے کوی، نو دی دو وجنا عالم درجہ چیغا حق پرست علیمی پا عابد بنے اویا درجے دے خواہ، سدے اویا درجے، آگورا صرف عبادت سرا کار نکی گی، علم اور سرا ضرور دے خواہ، پیگے خبرے بند علمم ضرور دے خواہ، چیتوئی چی مڑا باز جی علم تا ضرورت نشتا دے، قرآن تا ضرورت نشتا دے، نو گورا چی علم دنوی کنا عبادت پم بیا غلط طریقے سرا کوئے خواہ، دعا ورونا یو وروری روان شا علم حاصل اولو دا پرا، دا بل ورور چیو دی ویلو چی مڑا بس دا کور کے عبادت کوم، نو طالب علم لاڑ دے یو کال علمی کڑے دے سم مسائل ازدا کڑی دی کور تراغلے دے، ویگے خبرے وندے، نو یو بل نے تپسونا شروع کڑی دی عالم نے تپوس کڑے دی طالب علم نا چتا سش ازدا کو، یر جی ما خدا دا مسالے ازدا کہ المنزہ کے دورا فارض دی او دا سکی دمرا فارض دی، دا مسالے ازدا کے او دا خبریں ازدا کے، نو دی طالب علم ورور دی بل طویلو چه تاڅ ازدا کړی دی، و یره جی ما خو بس دا دی چې نور څه نه دی ازدا کړي خو یو ظلم شوی ورڅخه اخ ته ډېر خپه یم، وایي څه شي ظلم ده کړی و، یره جی مګاک روان و او مګاک مو مړ که و د لمنې پورې تړلی دی، یو کال وشو چې لمنې پورې تړلی دی و ډېر خپه یم، نو هغه طالب ورته ویلي چې تا خنا خرابه نه شه، فار لمونځ هم نه دی شوی، دا مګاک چې لمنې پورې تړلی دا خو پلید شی دی، دا خو سره تل منځونه نه دی شوي،
نو ګوره د علم و د نه علم په منځ کې دومره فرق دی ښه پوهېږې خبرې ونه او همدارنګې دوه ورونه نو یو علم ته لاړ دی ښه تاسو علم کې لږه اضافه غواړم ښه چې پوه شئ ورباندې خبرې ونه نو یو ورور علم ته لاړ دی کال یې تېر کړی دی دا بل ورور چې دی دا سوچ کړی دی چې یاره اوس زه څه وکړم نور خو څه نشم کوی خو اسراف نه به ځان باج کړم ښه چې اسراف پر څه ونه شي نو هغه لګیا شوی دی او د یوې سترګې باندې پټیې لګولې چې د یوې سترګې سره ګزاره کېږي بس مړه بس دوره ګزاره باندې وکړم اسراف نه خو باج شم یو کولی پټیې تړلې وه نه هغه باندې ماسه نه مطلب د دې ساوداس نه څه بس تړلې وه لکه مخ وینځل خو فرض دي نو کله چې طالب علم راغلی دی تپوس یې کړی چې هلکه څه مسالې ده زده کړه ورته ویلي چې هر لمانځه مسالې مو زده کړې او ده څه مو زده کړې تا څه کړي دي وایي ما خو بس غټه کارنامه دا کړې دی که نه چې ما ځان اسراف نه باج کړی وایي څرنګې وایي دا سترګې باندې وګوره پټیې لګولې دغه ځای پورې خو به دا ټول کال کې ما دا سترګه نه دی غړولي چې اسراف دی هغه ورته ویلي چې خانه د خرابه شته لمونځ دا اوداس ته نه دی شوی ځکه چې روغه سترګه دی ته ورباندې پټیې وتړې نو هغه ځای وینځل خو فرض دي البته زخمی وي څه یا بله خبره دی نو ګوره چې علم نه وي که نه سړی بیا دوکې کې غورځېږي پوهېږې خبرې ونه نو دې د وجې نه کوشش دا پکار دی چې علم قرآن باندې ځان پیول دا ډېر ضرور دی ګوره مسایلو باندې ځان پیول ډېر ضرور دی ته دا مه وایې چې موږ د فضایلو کار دی موږ به فضایل زده کوم او مسایل د علماو کار دی نه مسله تا تم پیښېږي تم 15 وخته مونځ کوې تب به مونځ کې فرض پیژنې واجب به پیژنې طریقې به زده کوې او همدارنګې دا ټول مسایل دي که نه دغو مسایلو باندې به ځان نه پوهې چې ته وایې چې جي مو د فضایلو کار دی د مسایلو کار نه دی نه دومره مسایل به زده کې چې ته خپل عبادت ورسره کوی شې لمونځ او داس مسایل به روژې والا د حج والا د زکات والا د روژې والا د ټول مسایل به زده کې ته ځان نشې خلاصوی چې زه یو امي سړی یم یو انپړ سړی یم عالم نیم او بس دا به نه زده کې ته نه جي دا به زده کوې چې ته د مونځ فضیلت زده کوې که نه نو مسایل یې به هم زده کوې کله چې ته د روژې فضیلت زده کوې مسایل یې به هم زده کوې کله چې ته زکات فضیلت زده کوې نو مسایل یې به هم زده کوې او کله چې ته حج فضیلت دا معنی نو تب د حج مسایل هم معنی حج مسایل به زده کوې دا نه چې بس ته علماو سره نه کینې نه پاڅې نه علم حاصلوې هیڅ قسم ته سوچ و فکر نه کوې و یاره جي مو د فضایلو کار دی علماو د مسایلو کار دی دا غلطه خبره دی دی باندې ځان ته دوکه مه ورکوه که ځان ته د دوکه ورکه دا یاد ساته بیا به ارمان کوې وخت په تېر وي پوهېږې خبرې ونې بیا به په لاس هېڅ هم نه درځي نو علم کول دا قرآن نه او همدارنګې احادیثو نه د دې فضیلت دا ډېر فضیلتونه راغلي دي پوهېږې خبرې ونه الله اکبر الله اکبر الله اکبر سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دے دے فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ لأوتین رایت غدا رجلا یفتح الله علی یدیه سبای بزد داسې سړي ته جنډا ورکوم چې غد لاسه به دا خیبر د کیلا یا بل ځای فتح کېږي پوهېږې خبرې ونه نو خلکو شپه تېره کا او سوچونه یې کولو فکرونه یې کولو چې یاره جي دا جنډا به نبي علیه السلام چا ته ورکوي ځکه چې نبي علیه السلام ورکول دا خو څه معمولي انعام نه و که نه نو ټول خلک را جمع شو راغلو نبي علیه السلام ته او هر یو سړي دا خیالو چې دا جنډا به ما ته راکړي نو نبي علیه السلام وفرمیلو این علی بن ابي طالب علي صاحب چرته دی علي صاحب خو ما ونه لیده صحابه ورته وفرمیلو یا رسول الله تشتکی عیناهو هغه سترګې خوږې دي یا ځکه رانغله سترګې خوږې وې نو نبي علیه السلام وفرمیلو چلا علي صاحب ته ویې چې راشي نو څه کسان ورغلو علي صاحب یې راوسته هر کله چې راغله علي صاحب رضی الله تعالی عنه نو
وی څه چل د دی؟ وی ما خو سترګې خوږې دي. نو بسقا فی عینیه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سترګو پورې ورته توکې ور پورې کې، لړې ور پورې کې. ها پوهېږې خبرې باندې. او دعا یې ورته وغوښته چې الله رب العالمین دا علي صاحب جوړ کې. ها نو خدای پاک جوړ که سترګې جوړې شوې، دا د نبی علیہ السلام معجزه وه. پوهېږې خبرې باندې. او دا چې جوړې شوې، علي صاحب فرمایي کأن لم یکن به وجع، گویا کې په دې باندې سره څه تکلیف نه وخه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانډا علي صاحب ته ورکا. نو علي صاحب ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو یا رسول الله، اے دا الله رسوله، اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا. پوهېږې خبرې ون. دا جانډا خو تا ما ته راکه د ده پره چې زه دیو سره وجنګېږم تر دې پورې چې مو په شان ته مسلمانان شي، که مسلمانان نشي نو زی به مړوم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلو یا علی انفذ علی رسلک، لږ ودرېږه. ها پوهېږې مزل کوه په خپلې طریقې باندې. ها حتی تنزل بساحتهم، کله چې ته ورسېږې د دیو میدان، جنگ میدان ته ورسېږې، نو بیا څه وکړه؟ نو بیا دا څه وکړه؟ ثم ادعوهم الی الاسلام، بیا دعوت ورکړه اسلام طرف ته. واخبرهم بما یجب علیه من حق الله فیه، د اسلام حقوق ورته بیان کا. که برابر شو په دعوت او په تبلیغ باندې، نو دا ډېره ښه خبره ده د قتلولو او همدارنګې د تورو وهلو نه. پوهېږې خبرې باندې. او بیا وفرمایلو وعلی، اے علی، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر نعم. وعلی که چېرې تا په وجه باندې یو سړي ته هدایت وشه، تا تبلیغ وکړه او یو سړي ایمان راوړه، نو دا تا دپاره د هغه سرو خانو نه بهتر دی. ها مطلب دا چې اول ورته تبلیغ وکړه، خیر دی، خواري ورپورې وکړه. که بیا انکار کول نی منله، نو بیا جزیه ورباندې مقرره کړه، ځکه دویم اپشن څه دی؟ جزیه دی. او که جزیه هم نه مني، نو بیا ورسره څه وکړه؟ بیا جنګ وکړه، جهاد وکړه. نو یو سړي ته هدایت او یو سړي ته علم حاصلېدل، دا د سرو خانو نه غوره دی. پوهېږې خبرې باندې. نو دې د وجې نه کوشش دا پکار وي چې سړی علم زده کړي. علم ډېر لوی فضیلت دی. پوهېږې خبرې باندې. الله اکبر. یو روایت کې راځي، امام ابن عبدالبر ذکر کړی دی، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو، ابو دردا نه روایت ته، ابو دردا فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلو یوزنو یوم القیامت مداد العلماء و دم الشهداء، قیامت په ورځ کې به سیاهی د علماو وینې د شهداو وزن کړی شي. اګوره د قیامت په ورځ کې به د تا د عالم د طالب سیاهی چې قلم کې کومه وي که نه، او د شهید نه کومې وینې به یې دلې وي، دا به دواړه وزن کړی شي. سیاهی د عالم به په یو پلې کې کېښودلی شي، او وینې د شهید به په بلې پالې د میزان کې کېښودلی شي، تلې کې کېښودلی شي. یو روایت کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فَيُرَجَّحُ مِدَادُ الْعُلَمَاء. پوهېږې خبرې باندې. ترجیح به ورکړی شي، یعنې درڼا به شي هغه صحیح د علماو په وینو د شهداو باندې. یعنې هغه صحیح د علماو چې دی، هغه به د شهداو په وینې غالبه شي، وزن کې به زیاته شي. عالم داسې معمولي درجه دی، لوی مرتبه دی. الله اکبر، اللہ اکبر. بل روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، ابو ہریرہ نہ روایت تے سنن نسائی کے علامہ نے صحیح ذکر کرے دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اذا مات الانسان، کله چې انسان وفات شي، انسان مړ شي، نو انقطع عمله الا من ثلاثه، کله چې انسان وفات شي نو دغه ټول عملونه ودرېږي مگر درې داسې عملونه دي چې هغه به دې ته فایده ورکوي.
पाग के यो अमल सदी मिन सदक़तिन जारिया, यो सदका जारिया दे। जुमात जुड़ेगी, मदरसा जुड़ेगी, ताप के मादातों का ताउन दो कखपलवाल वास मुताबिक दाचे दुनिया आबादवी ताब सवाब की गए। हाँ पहले खबर बने ता तब अजर मिलेगी। वह इल्मी युन्तफ़अ बिही, अबल आगा इल्म चा खबने फ़ायदा वागस्तलेशी। मसलन ता इल्म करे दे चाहता द मसैल बयान को आगोर बने अमलों का मार्ग नाबाद शागिर्दान पैदाशु नो मार्ग नाबाद बता तदी सवा मिलेगी। ववलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक बच्चे चिद दे मार्ग नावरस्त और ता दुआ गाने कवी या अल्लाह माऊ बाखे द मामूर प्लारू बाखे ना गोरा नेक औलाद चीवी कबिया चरसियो बंगीवी आ जीवरगारवी लुपारवी नुगा बता ता दुआओ की माना बच्ची ना द बच्ची तरबियतों कच्चे कुरान ज़दा की, बच्ची तरबियतों कच्ची दीन ज़दा की और ता तब ददी अजर और सवाब मिलेगी। हाँ तब मड़वे ता तब ददी अजर न मिलेगी, सवाब न मिलेगी। हाँ वही क्या खबर है वन्ने आप बल रिवायत के रजी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह न रिवायत थे। हाँ चाबू दरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायलु दा हदीस थे मौकूफ हदीस वही फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाइली दी कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबिअन वला तकूनुल खामिसा फतहलिक। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई आलिम शाह या तलब इल्म शाह, यो रवायत के रजी या मुहिब शाह मोहब्बत वाला, या खादिम शाह मुताबे तबेदार शाह, वाला तकुन अल खामिसा पिंजामा के गनो बिया हलाक शे। अल्लाह अकबर। रावी फरमाई चमा हसन बसरी न तपोसो का मनल खामिसो दा पिंजाम सोकते यार चना आलिम वी न तालिब इल्म वी न मुहब्बत वालवी न खादिम वी दा पिंजाम बसोक वी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और तौ फरमाइलु अल मुब्तदिउ दा पिंजाम बिदअती दे। हाँ पे के खबर बंदे अल्लाह अकबर। पिंजाम सदे दा बिदअती दे। हाँ चेका न आलिम दे न ताबेदार दे न खादिम दे न मुहब्बत वाला दे जन न दिन जोड़ावी सच्ची ख्वा खवीगा कवी। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाइलु अल खामिसो अल मुब्तदिउ पिंजाम चेरे दा बिदअती दे चना आलिम दे न तालिब इल्म दे न खादिम दे न मुहब्बत वाला दे जन न दिन जोड़ाई बस सच्ची मर्जी वीगा कवी। हाँ वही क्या खबर है वन। अल्लाह अकबर। वही क्या खबर है वन। बल रवायत के राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अबू दरदाना रवायत थे अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा आवा इलैहि वल आलिम वल मुतअल्लिम फिल अज्र शरीकाने। वही के खबर है वंदे आ फरमाई नबी अलैहिस्सलाम फरमाई दुनिया चिदे दा लानती दे दाला रहमत न लरे दे आ लानती दी आगा सोक चे पद दुनिया के लगियावी आओ जिक्र दाला चे सो कई गालानत ना बाजते या अल्लाह तरफ तरुजू कई दाला दिन करू न कई वो आलिम व मुतालिम चे दे दा द्वारा पाजर के शरीक थे। हाँ गोरा यो उस्ताज दे यो शागिर दे उस्ताज ता चे चुमरा अजर मिलवेगी दुमरा शागिर ता मिलवेगी, शागिर ता मिलवेगी उस्ताज ता मिलवेगी। वही के खबर है बंदे अल्लाह अकबर। वही दा नूर खलक चीदी चे न आलिम दे न तालिब इल्म दे सिर्फ दुनिया परस्ते दुनिया पर से सार दे वही दा चीदी दा आसे खास व खशाकती दो इच कदर अल्लाह पर नेज़बन निश्ता दे बिया फरमाई ला खैर फीहिम दियो की इच खैरम निश्ता दे। हाँ चे न आलिम दे न तालिब इल्म दे न खादिम दे न मुहिब दे वही के खबर है बंदे नो दियो के खैर निश्ता दे। हाँ दा बे खैर खलक थे
الله په نس باندې دا خس و خشاک دي، دا ګند دی، گرد و غبار دی، الله په نس باندې هیڅ قسم قدر و احترام نشته دی. و بیا علما فرمایي چې ګوره المستمع والمحب بمنزلة المتعلم. عجیبه خبره کوي. وی کوم سړی چې اوریدونکی دی، ناست دی، غوږ نیولی دی، د الله کتاب واوري، دین خبرې واوري، او همدارنګې محبت کوونکی دی. یاره خپله خو نشي کوی، خو د علماو سره محبت دی، مدرسو سره محبت دی، دین سره محبت دی، قرآن سره محبت دی، نو دا څه دي؟ په منزله د طالب علم دی چې صرف محبت ساتي او همدارنګې اوریدونکی وي، په غوږ یې واوري، یوه غوږ باندې واوري، بل غوږ باندې ووځي، دام متعلم کې شمرلی شي. پوهېږي خبرې باندې؟ الله اکبر. دې د وجې نه علم چې دی دا ډېر بهترین شی دی. ایو بنډوچی نو خپل بچي ته ویلو کن سبعا خالصا او ذئبا خانسا او کلبا حارسا و ایاک ان تکون انسانا ناقصا. عجیبه جمله ورته ذکر کړي دی. عربي بنډوچي یو خپل زوی ته ویلو کن سبعا خالصا، ته چې درینده شې او خلک یعنی چریکې یا لیوه شې او ته حمله کوې، پوهېږې خبرې باندې، یا یو سپی وې څوکیدار څوکیدارۍ کوې ټاغېږې، پوهېږې خبرې باندې. یعنی دا سپی تا نه ښه دی، د درینده تا نه ښه دی، د لیوه تا نه ښه دی. و ایاک ان تکون انسانا ناقصا، ځان وساته چې انسان ناقص جوړ نشي. انسان ناقص هغه ته وایي چې هغه نه عالم وي، نه طالب علم وي، نه محبت والا وي، نه خادم وي، نه تابعدار وي. نو دینه هغه درنده بهتر دی چې هغه ښکارونه کوي، یو بل څیرې کوي، پوهېږې خبرې باندې، یا لیوه دی یا سپی دی چې پرا کوي او ګر چاپېر ګرځي او ټاخ ټوخ کوي. دا بهتر دی د هغه انسان نه چې هغه ناقص انسان وي، هغه هیڅ نه وي، نه علم کوي، نه عالم وي، نه محبت والا وي، نه خادم وي. دینه هغه لیوه، هغه زمری او هغه سپی بهتر دی. هغه خبرې باندې. الله اکبر. ګوره حدیثو په روشنیي کې او د قرآن په روشنیي کې تاسو فضیلت علم وکته چې قرآن کې څومره فضیلت دی، د علم او حدیثو کې پیغمبر څومره فضیلت بیان کړی دی، و همدارنګې آثار د صحابهو والا چې په هغو کې څومره فضیلت دی. مصعب ابن زبیر هغه فرمایي خپل بچي ته وایي، دا د خیر القرون کې ذکر شوی دی، صحابي دی، تابعي دی. هغه فرمایي تعلم العلم فإنك إن يكن لك مال كان لك جمالا وإن لم يكن لك مال كان العلم لك مالا. پوهېږې خبرې باندې؟ علامه نصابوري دا اثر ذکر کړی دی صحابي والا. هغه فرمایي خپل بچي ته یې وفرمایلو او بچیا تعلم العلم، علم زده کوه، فإنه إن يكن لك مال كان لك جمالا. کچېرې تا د پر مال دولت وي نو دا تا د پر زیاتی خیز شه. چې ښکلی عالم وي، شیخ القرآن شیخ الحدیث وي، لینډ کروزر کې ګرځي او ښایسته بنګله ده وي، دا خو تا د پر خیز شه. او بیا یې وفرمایلو وإن لم يكن لك مال، کچېرې تا د پر مال نه وي، غریب یې، خود قرآن عالم یې، د دین عالم یې، کان العلم لک مالا، دا علم تا د پر دا چې شل کمال. که جمال د نوی خو مال خو در سره شه کنه. هغه خبره ون چې عالم حق پرست وي، مالدارم وي، خو جمالن دی، خیستواله دی. او چې عالم غریب وي، طالب علم غریب دی، خو علم ور سره شته دی، نو دا څه دی؟ دا تا د پر مال شخه. هغه خبره ون. الله اکبر.
بیا ګوره علماو د علم فضیلت څومره ذکر کړی دی. عام علماو امام رازی رحمت الله علیه فرمای الدنیا بستان زینت بخمسة اشیاء. دنیا چې دی دا یو باغ دی. دا دنیا چې دی کنه دا جیو باغ دی. دا په 5 شیونو باندې خستا دی. دا 5 شیونه چې په کنوي دا باغ کې خوان نشتا. اول نمبر شی څه دی دنیا کې خایسته دنیا؟ علم العلماء. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې یو علم د علماو دی. کله چې په دنیا کې پزمکه کې علم نه وي نو دا باغ نه کېسته. دویم چې دی عدل الامراء، د امیرانو د بادشاہانو عدالت انصاف ته. کله چې پزمکه کې خازرخیز ازمکه دی خو انصاف نشته دی نو دا بستان دا باغ نه کېسته. ښه ظلم دی، زیاته دی. ښه و همدارنګې دریم شی چې دی عبادت العباد، عبادت کول د عابدانو. کله چې یو ازمکه وي یو علاقه وي په هغه کې عبادت نه وي نو هغه باغ نه کېسته. پوهېږې خبرې باندې. څلورم چې امانت التجار، امانت تاجرانو دے. مثلا تجارت والا دکاندار دے غا انصاف کوي امین وي نو ګوره دا باغ به خسته وي. که بیا دکاندار تاجران دا خیانت والا شي نو دا باغ ورانیږي بیا. او بیا پنځم ذکر کوي و نصیحت المختلفین. پوهېږې خبرې باندې. خیرخواهي د کسبګرو چې کوم سړی مزدوری کوي، کوم سړی کسب کوي، یو مصری دی مثلا یو استاز دی نو هغه خیانت نه کوي. کار کې کار صحیح طریقې سره کوي نه د دنیا به آبادوي. او که بیا ټایګي برګي کوي په کار کې نو دا دنیا بیا ورانیږي. ها نو ګوره امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د دنیا دا یو باغ دی او دی باغ ښایست چې دی په 5 شیونو سره دی. یو علم د علماو دی، یو عدل د عمراو دی، یو عبادت د بندگانو دی، یو امانت د تاجرانو دی، یو خیرخواهي د کسبدارو دی. پوهېږې خبرې باندې. نو ګوره دی مقابل کې شیطان راپورته شه فجاء ابلیس بخمسة اعلام. ابلیس دی مقابله کې یو 5 شیونه ودرولو. 5 نشانې ودرولې. وی درولې بجنب هذه الخمسه په جانب په طرف ته دی 5. پوهېږې خبرې باندې. دا 5 شیونو سره دا باغ خسته شه که نه. اوس دی 5 شیونو کې هر یو شي سره شیطان یو علامه ولګوله نږدې څنګ پورې ودروله. څرنګې نو ابلیس څه وکړو؟ جاء بالحسد فرکزه فی جنب العلم. حسد راوړ شیطان نو دی عالم دی څنګ پورې ودرول. دی د وجې نه علماو خپل منځ کې څومره حسد دی. پوهېږې خبرې باندې. حیران به شي ورته، عوام به د پویر شي کله چې د علماو حسد وګورئ. نو چې تقسیم شیطان کول نو حسد یې چاته ورکړه؟ علماو ته یې ورکړه، عالمانو ته. پوهېږې چې دا بل ترقي کوي دا زه ولې ترقي نه کوم. نو جاء بالحسد فرکزه فی جنب العلم. او بیا وجاء بالجور فرکزه بجنب العدل. ظلم یې راوړ او د عادل په څنګ کې ودرول. پوهېږې خبرې باندې. ظلم مقابله کې عدل مقابله کې ظلم وسوسه خلکو ته واچوله. وجاء بالریاء فرکزه بجنب العبادت. نو راوړه ریا، نمود، فخر او د عبادت په خوا کې ودروله. کوم سړی چې عبادت کوي نو هغه کله کله زړه کې دی چېرته خو ډېر ښکلی لمونځ وکړه. شیطان درته جنډه ودرولي در څنګ پورې خرابوي ده. خبردار ریا ونه کې. وجاء بالخیانت فرکزها بجنب الامانت. او خیانت راوړ دی امانت دی څنګ پورې خاخ کا. وجاء بالعش فرکزه بجنب النصیحت. اور راوړ دوکا او دی خیرخواهي په څنګ کې خاخه کا. ځکه چې خیرخواهي یو سړی کوي
هغه سره دوکا ملو شي خو خیر خوایي ختمه شوه که نه. نو دا باغ چې دی شیطان د لاسه ویران دی. علماو کې حسد پیدا وکړه، عادلانو کې جور ظلم پیدا وکړه، همدارنګې عبادت په څانګ کې ریا ودروله، او همدارنګې خیانتي دا د امانت په څانګ کې ودروله، او د خیرخواهي په مقابله کې څه وکړو؟ دوکا پیدا وکړه. پوهېږې خبرې ونه؟ الله اکبر. او بیا علما ذکر کوي ګوره ای طالبه چې کله ته اراده وکړې چې ته علم حاصلوې که نه، نو دا علم چې تا ته فایده درکوي نو ته 15 شیونه ځان کې پیدا وکړه. کله چې ته علم کوې او ته دا وایې چې دا علم ما ته پیدا راکړي، نو ته به 15 شیونه ځان کې راولې، 15 خویونه. یو به څه شي خوی راولې؟ طالبه ته راغلی قرآن زده کولو دپاره، اول به ځان کې دا خوی پیدا کې حب الفقر لقلت المعونت، غریبی به غوره کې ښه، ځکه دې کې مشقت کم دی. بس که کله وچوي کله لنده وي ګزاره غونې کوه خو علم حاصلوه. او که ته داسې بیا چای پروټو پسې ساروې حلواګانې پلونه، نو بیا ګوره دا بیا نه کېږي. نو کله چې ته دا وایې چې زه علم وکم او ما ته علم فایده راکړي، نو اول نمبر خوی به ځان کې پیدا وکړي حب الفقر لقلت المعونه. دویم خوی به ځان کې پیدا وکړي حب طاعت طلبا لثواب، تابعداري به کوې د الله رب العالمینو د پیغمبر دې دپاره چې ما ته پیدا میلو شي، ما ته ثواب میلو شي. او دریم دا حب الزهد فی الدنیا طلبا للفراغ، یو به زهد پرهیزګري دا به ځان کې پیدا وکړي او دنیا نه به بیا فارغ شي. او که چیرې ته زهد ځان کې نه پیدا کوې، تقوا پرهیزګري نه پیدا کوې، دنیا نه فارغېږي. څلورم شی څه دی؟ حب الحکمت طلبا لصلاح القلب، ځان کې هوښیارتوب پیدا وکړه، زړه به د برابر وي. نو علم به درته فایده رسوي، چې زړه د برابر وي علم د فایده رسوي. او پنځمه خبره څه دی؟ حب الخلوت طلبا لمناجات رب، گوشنشینی اختیار کا. طالبہ جامو مجلسونو کې ما کې نه ډېر، محفلو کې ډېر ما کې نه. که چیرې ته وایې چې ما ته علم فایده راکړي، نو ډېرو محفلونو کې ډېرو مجلسونو کې ډېر د صحبتونه موبتونه ما کوه، بس ګوډ کې کېنه، خپل سباق ځوته وه، خپل تکرار کوه، خپل تلاوت کوه، خپل علم کوه. نو دا ډېرو مجلسونو نه به ځان وساتې، نو ته به بیا کامیاب علم به درته نصیب کېږي. پوهېږې خبرې ونه؟ الله اکبر. او بیا فرمایي چې طالبه کله چې ته علم حاصلوې که نه، نو ته به 15 شیونو کوشش کوې. یو به څه کوې؟ اطلب العزة فی التواضع لا فی المال والعشیرت. تب چې علم حاصلوې نو تب عزت په عجزیه کې ګڼې. ته چې څومره عجز وي عمره به تا عزت وي. مال و دولت او ډلې او پرټي کې عزت ګوره نشته دی. نو تب عجزي کوې. علم چې تا ته فایده درکوي نو تب عجزي نه کار خلې. او دویم به څه کوې ته طالبه؟ اطلب الغنا فی القناعت لا فی الکثرت. تب دا کوې چې تب لږ شي باندې صبر کوې او ځان به غني ګڼې. دا نه چې ته وایې چېره ما جیب کې 15,000 روپۍ نشته دي بس زه خفه یم. نه، تو 100 روپۍ جیب کې دي خو ته ورباندې صبر وکړې، انشاءالله علم به تا ته فایده درکوي. پوهېږې خبرې باندې؟ الله اکبر. دا به درته فایده درکوي. مسالې باندې پوه شوې که پوه نه شوې؟ ګوره درېمه خبره څه دی؟ اطلب الامن فی الجنت لا فی الدنیا. امن چې وي که نه دا به په جنت کې وي. هغه د کار یو شي نه امن دی. دنیا کې به امن نه طلب کې، چېرې دنیا کې داسې زه په امن وی او دا چې چا تکلیف نه رسولی او داسې وی داسې وی، دا نه.
امن بت جنت کې طلب کوي، جنت او دنیا کې به امن نه طلب کوي. مطلب دا چې دنیا کې امن شته نه دی، امن به دنیا کې نه وي، امن به جنت کې وي. څلورم اطلب الراحة فی القلة لا فی الکثرة، خوشحالی مخصوصه وا په لږ شي باندې نه په ډېر شي باندې. چې تا ته لږ شی میلاو شي په هغه ته خوشحال اوسه، ډېر ما الله پاک درکړي. او په ډېر شي باندې ما خوشحالېږم چې یاره دا ډېر شی ما ته میلاو نه شي، دا لغونې شی میلاو شه او ما توقع وه چې ما ته به ډېر شی میلاو شي. نو ګوره دې کې فایده نشته دی. نو ته به څه کوې؟ ته به کوشش دا کوې چې لږ شي باندې ته صبر وکړې. الله اکبر. او ګوره بل پنځمه خبره بیا ذکر کوي، پنځمه خبره ذکر کوي اطلب منفعت العلم فی العمل لا فی کثرت الروایات. اے طالبہ چې ته ځان کامیابول غواړې که نه، نو لږ شي باندې عمل وکړه، لږ علم د کړی دی خو په هغه عمل وکړه. یو دوې درې مسلې د زده کې په دې عمل شروع کړه. لا فی کثرت الروایات، نه په کثرت روایت باندې چې یو سړی وایي چې یاره ما دا مفتی کورس نه دی کړی او ما پلانکی نه دی کړی ما ډي نه، چې کوم علم تا ته حاصل شه بس هغه باندې تا عمل کوه، دا کوشش کوه، د عمل کوشش کوه. دا مه وایي چې څه وخت زه دوره حدیث وکړم، مفتی کورس وکړم او هر یو شي کې تخصص وکړم که نه، نو هغه نه بعد به زه بیا عمل کوم. نه، ته به څه کوې؟ ته به عمل کوې. اطلب منفعت العلم، ته فایده د علم طلب کا په عمل سره، عمل وکړه ور باندې، نه په کثرت روایتو سره. پوهېږې خبرې باندې؟ الله اکبر. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی. فرمایي چې د دې امت فساد چې دی، د امت فساد دا د خواصو نه راغلی دی. یعنی کوم په دې امت کې خواص دي که نه، دې د وجې نه دې امت کې فساد راغلی دی، عوامو نه نه دی راغلی. بیا فرمایي خواص څوک دي؟ خواص العلماء والعزات، یو پکې علما دي عالمان، بل غزیان دي مجاهدین دي، والزهاد بل عبادت کوونکي دي، والتجار بل تجارت کوونکي دي، والولاد بل هغه څوک دي چې هغه د ملک مشران دي. دا پنځه طبقې دي، د وجې نه کامی راغلی دی. وی علماو کې څرنګه کامی راغلی دی؟ وی علما وارثان د انبیاو دي، دیو ته پکار دی چې کامی ځان کې مه راوستی. و همدارنګې الله اکبر عبادت کوونکي چې دي زهاد، فعماد اهل الارض، دا داسې دی لکه ستن یې په ځمکې کې ډوبه کې یو پیلر ولګې. عباد چې دي دا داسې دي لکه پیلر ولګې په ځمکې کې. خاجي و اما العزات فجند الله فی الارض، غازیان مجاهدین دا د الله لښکر دی په ځمکې کې. پوهېږې خبرې باندې؟ و اما التجار فامناء الله فی ارضه، تاجران دا امینان دي د الله تعالی په ځمکې کې، خلق ورپسې اقتدا کوي. و اما الولاد فهم رعات، ارچ والیان دي یعنی وزیران دي، دا خو شپونکي دي وروره، دا به خپل قوم سره وي. پوهېږې خبرې باندې؟ دا به د قوم حفاظت کوي. نو اوس ګوره چې په عالم کې فساد راغله، ګوره ورته فاذا کان العالم للدین واضعا وللمال رافعا، کله چې عالم دین د پره غورځونکی شي، مال د پره اوچتونکی شي، دی وایي چېره دین سره به زه کوش شم، مال دولت سره به زه اوچت شم. نو فبمن یقتدی الجاهلو، نو بیا به اقتدا جاهل چا پسې کوي؟ چا؟ اوس یو عالم دی چې هغه دنیا پرست شه، نو آیا د اقتدا به بیا چا پسې کېږي؟ دا خو لاړ بس عالم ختم شه. پوهېږې خبرې باندې؟ ځکه دنیا یې اوچته کا او دین یې لاندې که. واذا کان الزاهد فی الدنیا راغبا ففی من یقتدی به تائب، یو زاهد دی عابد دی هغه دنیا پرست شه، نو دا کوم خلک چې توبه وباسي دا به چا پسې اقتدا کوي؟ پیر صاحب د ګمراه دی، دنیا پرست دی، نو مرید به بیا چا اقتدا کوي؟ مرید به بیا
د چا په خله باندې توبه وباسي چې هلکه توبه وباسه ګناه نه، هغه خو بیا توبه نه وباسي. کله چې غازی تمې کوونکی شو، مجاهد تمې کوونکی شو او خلکو ته خپل ځان ښودونکی شو، نو فکیف یسفر بالعدو، دا به بیا دشمن باندې څرنګه کامیابیږي. مجاهدن لاړ واذا کان التاجر خائنا فکیف تحصل الامانه. وی تاجر کله چې خائن شي، دکاندار خیانت کوي، نو تاجر به بیا څرنګه امانت کې خیانت ونه کوي. لازمي خبره ده چې امانت کې به خیانت کوي، وایي خبره ونه. واذا کان الرعی ذئبا، بادشاہ مثال د سده، بادشاہ مثال د راعی دی. او کله چې راعی په خپل باندې له و جوړ شي، نو بیا په دنیا کې امن څرنګه راځي، وایي خبره باندې. واذا کان الرعی ذئبا فکیف تحصل الرعایا. وی کله چې د حاکم د لیوشي ګډو زو قبضان ور سره وی لیوځن نه جوړ کی، نو بیا به امن امان څرنګه راځي. لکه څرنګه د مو مشرانو ځان نه لیوان جوړ کړ دي، ظلم زیاتې راخسته دي، خپل ګډې وزې ماتای ظلمونه زیاتی شروع پاره علاقې کې. نو تا څه خیال دی چې مشر د لیوشي نو کام خو بیا مشکل دی، څنګه امن امان کې اوسېږي. پیږه خبره باندې. او بیا ګوره امام رازی رحمت الله علیه او همدارنګه نور علما ذکر کوي چې دا مال و علم کې تقریبا 100 وجوه سره فرق دی. یو طرف ته مال دی دنیا دی، بل طرف ته علم دی. نو دی کې فرق دی. پیږه خبره باندې. یو ګوره یو فرق دا دی، علما ذکر کوي العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراغنا. العلم میراث الانبیاء، علم میراث تا انبیاء دے، مال دولت میں میراث تا فرعونیانو دے. دویم فرق العلم لا ينقص بنفقات والمال ينقص. علم پا بیناولو سره نه کمیږي، زیاتیږي، مال په خرج کولو سره کمیږي. فرق شکه نشه، څوره فرق شکه. دریم فرق یحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه. مال دولت چې دا چوکیدار ته محتاج دی، مال دولت چوکیدار ته محتاج دی. یاره جی دی بینک کې پیسې دی 15 چوکیداران دا درولې دی، والے محتاج ده کنه، مال محتاج دی حافظ ته. او دا علم چې دی دا د خپل صاحب حفاظت کوي، دا علم د خپل عالم حفاظت کوي، د صاحب حفاظت کوي. څلورم فرق چې دی اذا مات الرجل یبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره. کله چې سړی مالدار سړی مړ شي نو کور کې مال دولت پاتې شي، علم چې عالم سړی مړ شي دا علم نه پاتې کېږي. ګوره دا قبر ته ور سره شي، برزخ ته قیامت پورې به ور سره ملګری وي. مال د دا ځای پاتې شو وروړی، او علم چې دی تا سره تر قیامته پورې ملګری دی. پوهېږې خبرې وایي. پنځم فرق علما ذکر کوي المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن. مال دولت چې دی دا حاصلېږي عالم، دا حاصلېږي مؤمن او کافر دواړو ته. علم چې دی دا صرف مؤمن ته حاصلېږي، کافر ته علم نه حاصلېږي. مال خو یو داسې شی دی چې مسلمان سره شته دی، کافر سره نشته. علم مسلمان سره شته، علم د قرآن کافر سره نشته دی. وایي خبره شپږم فرق جميع الناس يحتاجون الى صاحب العلم في امر الدين ولا يحتاجون الى صاحب المال. ټول خلق محتاج دي صاحب د علم ته. په دین کارونو کې عالم نه تپوس کوي، ډاکټر صاحب هم عالم نه تپوس کوي، انجینئر صاحب هم عالم نه تپوس کوي، وزیر و بادشاہ هم عالم نه تپوس کوي، مالدار هم عالم نه تپوس کوي. عالم چاته محتاج نه دی، علم چاته محتاج نه دی. شپږم اوم وګورم، اوم فرق په منځ د علم او د مال کې العلم
युक़व्विर रजुल अलल मुरूर अल सिरात वलमालो यमनउहु। इल्म چې دی دا سړی مضبوطوي په تېرېدلو باندې پس هغه پولیس رات باندې کله چې علم د صحیح علم کړی عمل د کړی قرآن سنت عالم وي پولیس رات باندې به بجلی پړک په شان ته تېر شي ښه پوهېږې خبرې باندې و مال چې دی دا یې منع کوي ښه ولې ځکه چې وره پورې پولیس رات باندې نشي تلی چې څو پورې تا د مال جواب نه وي ورکړی چې څرنګې ده ګټلی او څرنګې ده خرچه کړی او الله دین باندې د خرچه کړی او کډلونو بجو ډیګونو باندې د خرچه کړی او جیوریو باندې د خرچه کړی او دا تپوس په درته نه کېږي که پوهېږې خبرې باندې نو پولیسي رات باندې نشي تلی چې څو پورې دا جوابونه د نه وي ورکړي پوهېږې مسلې باندې الله دین باندې څوره خرچه کړی او څرنګې د ګټلی او په حلالې طریقې سره یا په حرامې طریقې سره پوهېږې خبرې باندې تفسیر رازی کې امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے دا ذکر دی پہیگے خبر ہے اللہ وان درنگے نور علماء ذکر کری دی پہیگے خبر ہے نو گورا دا علم و دا مال پمانس کے یو مالدار دے گا دیر غرور کئی چه مڑا ما سر علم دے نا ما سر مال دولت دے او دا مولی صاحب دیر غریب دے روٹے دراکین لگی گی فخر ما کوا مال باندې فخر ما کوا او طریقو سره تانه ز بهتریم تانه او طریقو سره عالم بهتر دی علم اوچته په او طریقو باندې په چا باندې په مال دولت باندې عالم اوچته په او طریقو باندې په هغه مالدار باندې چې هغه سره علم نشته دی صرف مالداری دی ور سره ښه الله رب العالمین د مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کی ان شاء الله تعالی باقاعده درس انتظام وش مرګري مراغدي دي نور بم راځي او ان شاء الله کا خیر وي نن د مو والا پروګرام دی یو ځکه جلسه دی هغه تروانګي دی نو ان شاء الله لاس بجې سره به مو کا خیر وي آینده سبانا لاس بجې سره به د مو تفریح وي لاسو بجو ته چې کوم مرګري ثواب په نیت باندې طلباو ته چای پخوي یا څه اکرامي کوي نو لاس بجې ته پکار دی چې دا چای و همدارنګې ناشته تاسو مدرسې ته حاضراو لاس بجې سره به زه تفریح کوم تقریبا نیمه ګنټه به وي لس نیمو پورې چې د طالبان اودسونه کوي او نن چونکې د مو والا پروګرام دی د وجې نه د خپل درس زه په دې باندې بس کوم او ټولو اورېدونکو ته د ما دا عرض دی چې اف ام بالکل برابر دی اف ام باندې ریډیو باندې موبایل باندې دواړو باندې انشاءالله تاسو اوریدای شي کتای شي نو کوشش دا وکړئ چې د الله کتاب خدمت وشي او بل دی ټول اوریدونکو ته د ما خواستې طالبان دي مسافران دي دپاره لنګر دی او همدارنګې دي دپاره خدمت دی دیو ته مکمل لنګر دی او بیا به وروسته روژه را روانه دی هغه دپاره به مو انشاءالله ترتیب برابروم که خیر وي د روژه ماتې افطاري او همدارنګې د پیشنامي نو ټول لکه څنګه مخکې تاسو خدمت کړی دی نو همدارنګې به دې کالم تاسو خدمت کوو بل کال پورې بیا پته نشته چې موږ ژوندي هم که نه وو ژوندي خو اوس دا مو باندې الله پاک راوسته نو انشاءالله د قرآن خدمت به کوم د قرآن د طالبانو دیو مېلمنو خدمت به کوم ښه په اخلاص سره به کوم او خپله حساب ورکړي انشاءالله جني ملي قرباني به کوم او زړو طالبانو ته دا پکار دي چې هغه نویو طالبانو احترام کوي کمرې کې وي داسې وي ځای خیل وي ځکه نابلده وي او نویو طالبانو ته پکار دي چې هغه ښه صحیح په اصولو باندې ټین تېرې کړي او انشاءالله دا ورځې دي دا شپې دي دا تېرېدونکي دي داسې ورځ به راشي که زندګي وي چې په دې ځای باندې به مو ناستو مو تاسو که خیر وي والې مرګ نه وي نو ختم قرآن به کېږي بیا او اگر چې ډېر لوی وزن دی دې درس کې ډېر لوی وزن دی خو الله پاک نه توفیق غواړم چې الله رب العالمین ته ما ته صحت نصیب کې او ما ته د بیان کولو صحیح بیان کولو توفیق نصیب کې چې زه د الله کتاب تاسو ته صحیح طریقې سره بیان کم او صحیح طریقې سره خپل دعوت او تبلیغ وکم او اول ما ته او بیا تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی او دا کوم طالبان چې راغلي دي الله د دیو ذهنونه کولاو کی قرآن دپاره په دې کې مشران هم شته دي کشران هم شته دي انشاءالله نور بم راځي دا خو ابتدا دی نو انشاءالله تعالی
چې مو تاسو به د دې میلمنو پوره خدمت کوم والله رب العالمین څومره مردگان مسلمانان دی جنت الفردوسی نصیب کې د دې در ثواب ورته ورسول کې بیماران ته شفا ورکې چا باندې قرضي غربتي وي الله رب العالمین خپلو خزانو مدد وکړي د مو مدرسې کې کار شروع دی ما ټولو ته دا خواست دی چې دې کې تعاون وکړي چې دا چاته واچوم چاته قرضام دی زړه خو دا چا ډېر ضرور دی انشاءالله چاته فټ شو او ډېره غټه خرچه وربنې کېږي نو انشاءالله څه لږ تعاون تاسو کوو نو انشاءالله دا کار به وشي تر اوسه پورې وشه الله د هغه صدقې خیرتونه د ټولو قبول منظور کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان